कौमी जरगा तहसील बरिकोट का एक अहम इजलास सदर निसार बाचा के जेर सदारत इनके हुजरे में मुनाकिद हुआ, जिसमें जरगे के तमाम मेंबरान और ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। जरगा इजलास में सुप्रीम कौंसिल के इंतखाबात में इत्तिफाक राय से ज़ाहिर शाह चेयरमैन जबकि अब्दुल राजिक खान डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। इजलास में इलाके के अमन व अमान पर तफसीली बहस हुई, जबकि कौमी जरगा तहसील बरिकोट में नए मेंबरान को शामिल करने पर भी इत्तिफाक कर लिया गया। دا داسې یو جرګه ده چې دا په سپتمبر 2004 کې تقریبا جوړه شوې ده. دا چې چا جوړه کړې ده، چا چې د دې سوچ کړی هغه بانیانو ته زه سلامونه کوم، ځکه چې هغه دا په نیکنیتۍ باندې جوړه کړې چې په دې علاقه کې د خیر ښېګړې کارونه کېږي، د ترقۍ کارونه کېږي، د خلکو د روغو جوړو کارونه په دې کې کېږي، او هر قسمه یعنی غلط جرایم چې کېږي د هغې روکتام هم کوي. چیرمن او وایس چیرمن د جرګې چې نو هغه په دې جرګه باندې یو خپل چک ساتي، او دا جرګه چې داغونه فرض که څه کوتاهیانې کېږي نو هغو ته په ګوته کوي، او بل د سپریم کونسل سره دا حق د چیرمن نایب چیرمن سره چې دوی خپل میټینګونه او مطلب دا راغواړي او خپل کم ممبران چې هغه خپل میټینګونه کوي او په دې جرګه باندې یو خپل نظر ساتي. په دې وجه باندې چیرې دا دی یو آئین کې دي او بل دا جرګه چې کومه ده نو دا داغو د نظر نه لاندې چیرې دوی بیا هم د زیاتو نه زیات کارونه وکړي او زیاتو نه زیات روغې وکړي، یا د قام د خلکو څه مسلې مخ په وړاندې حکومت ته ویسي. زما نوم خو نثار احمد دی، غلیګي او د تحصیل جرګې صدر یم. موږ نن یو د خپل اجلاس راغونډ کړی و، په دې کې موږ مختلف خبرې پکې هم رالې، خو ایجنډا د موږ چې و نو هغه د سپریم کونسل تشکیل و، هغې کې موږ د سپریم کونسل ممبران وټاکلو، هغوی بیا ځان پکې په متفقه طور باندې ځان چیرمین ناکړو چې دا شاه خان چیرمین او د عبدالرازق وایس چیرمین د هغې مقرر شو. نور هم خبرې پکې موږ کې مختلف رالې، لکه بعضې کسان پکې وي چې ناراض وو، وخت په سلیکشن په وخت کې دغه شوي، نو د هغې باندې هم دا فیصله وشوه چې انشاءالله هغې له به موږ کسان کمیټې مقررو، د هغوی سره به رابطه کوو، هغوی وجوهات په معلومو چې څوک په څه خبره خفه وي. د قومي جرګه تاسو ته پته ده چې د تحصیل بریکوټ اهم مسایل وقتاً په وقتاً باندې دوی حکومتي چارواکو ته مخه کوي. لکه په دې تیر سیشن کې اهمترینې مسلې زموږ یوه مسله چې دی زموږ د صوبایي حلقو وه. تحصیل بریکوټ د سن 70 نه راوالی اوله د اندیلزو سره دیر سره مونږ اچولی، بیا د 50 الیکشن کې دا د بونیر سره واچو، او بیا په 88 او په نورو کې دا 2 ځایه تقسیم کو، څه د نیکپخیلو سره واچو او څه دې سره واچو. نو دا د قومي جرګې په وجه باندې چې آل پارټي کانفرنس شو او اخباري بیاناتو د کانفرنسونو په وجه باندې الیکشن کمیشن دا مهرباني وکړه او تحصیل بریکوټ یوه حلقه کو. دې نه علاوه دا ګریډ سټیشنو دا تیر حکومت کې مسلم لیګو دا کړو او په هغې عمل د رامند نه کېدو. موږ په هغې آل پارټیز کانفرنس وکړو او د هغې په وجه باندې امیر مقام موږ له خصوصي وخت راکړو او امیر مقام په کوششونو باندې دا ګریډ سټیشن په بریکوټ کې قایم شو او زموږ ته چې د ولټیج کوم مسله وه هغه ختمه شوه. نو داسې اهم مسایلې قومي جرګه او وقتاً په وقتاً راځي او عوامو ته هغه دا کوي او د هغې عوامو په ذریعه باندې واکدارانو ته رسي. زه د خپل نوي کابینټ ته د زړه د کومې سلامونه پیش کوم او مبارکي ورته ورکوم چې ډېر د هغو مبارکي. زمونږ خپل مشران نه دا توقع ده، موږ ته دا خبره به کوو چې زمونږ په دې تحصیل بریکوټ کې چې دا کوم رواج روان دی نو انشاءالله زمونږ به کلي په کلي به موږ ګرځو او د رواج چې کوم دی دغه خبره چې واده یي که غم دی هغه زمونږ د حد نه سیوا شوی دی او ډېر غلط طرف ته روان دی. نو انشاءالله زمونږ به یو بل سټپ دی چې موږ به کلي په کلي ګرځو. دا کم زمونږ چې دا کم خادي ده چې دا موږ کم وکړو د خلک د ځمکو نه د پټو نه دغه خبره په یو واده پسې 2 جریبه 3 جریبه ځمکه ختموي. نو انشاءالله دا به زمونږ ټارګېټ چې دا موږ ساده والي راولو. نو د نوي کابینې خو به انشاءالله چې داسې کسان ول راغلي دي چې دا به
د دې خدمت پر چا نه کمزوری نه وي دا به ښه برابري. زه به صرف دا ووایم چې زمونږ په تحصیلي بریکوټ کې ډېر ښکلي ښکلي استایي والا خلک شته، ډېر ستانهدار خلک شته، ډېر برکتیان خلک شته، خو چونکې څوک د سیاست نه ناوزګاره دي، څوک د کاروبار نه ناوزګاره دي، څوک په سرویس باندې دي، څوک په بهر ملکونو کې دي، نو په دې وجه باندې دوی ته دونه موقع نه میلاویږي چې یاره زمونږ په هر مقام باندې زمونږ سره حاضري وکړي او زمونږ د خلکو خدمت وکړي.